بیٹا سکړ ما جیب کې لګېدلې اختر نه چې ټول عمر یې را باندې په غم و واده مې د اختر نه بعد له اراده و ان شاء اختر الله سپلې تیارې وي ها سب جامې ان موږ نه یریږي لږ نظر ته راولئ او بیا چې په دې عمر کې او په دې سترګو باندې کله اوښکې را روانې وي په دې عمر کې دا به څومره درد وي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنګرخان ما او دا وخت په پیښور کې په رشید ګړی کې موجود یما د غم فضا ده او د ماتم په چم کې په یو پلار باندې د شین اسمان تندر راوغورځېدو اوږې ښکته شوې او ملا یې ماته شوه. د یوې مور ارمانونه ریزه ریزه شوي دي او د یو خاندان خوشحالۍ په یو داسې غم کې بدلې شوي دي چې دا غم به تر مرګه پورې دوی لمن پرې نه دي. د 11 کالو د فرست ایئر یو سټوډنټ د سیروزې نه په دې ارمان را واپس شو چې اختر به یو خوشحالي به وي، بابا ته او کاکاجي ته به ورته غاړه وځمه، خو دغه بچي ته دا پته نه وه چې اختر راځي نو په ما باندې به د خاورو منونه ډېري ولاړ وي. قدرمنو دغه ماشوم د چا د لاسه خپل ژوند وبایلو، دغه حقیقت ستاسو مخې ته راوړم. دا د هغې والد صاحب دی، هغه سایډ ته د هغه تره دی، دی نیکه دی جي. دوی سره خبرې کوو. السلام علیکم جي، څنګه الله خو غم اسان کا، ډېره غټه درد ته ورسېدلو، واقع څه شوې ده؟ نو واقع خو به تر هغو نه بعد د هلک وتی بار ته او دغه ځای کې تقریبا 11-12 بجو ټایم به و او یو دوه ملګري ورسره نور هم لېږلي هلکان او غله پرې راغلي وو. دغه خپل کور مخې ته موبایلونه هم ترې اخیستي وو، نغدې به هم ترې اخیستې وو. والله علم دی. صحیح ده. او بس بیا بیټا سکړ ما جیب کې لګېدلې. صحیح. څه دا وایم چې دوی ته موبایل هم واخیسته، پیسې هم ته واخیستې، که نه دوی خو هغه خپل هوس او خپل لالچ پوره کړه که نه، نو ده په مرګ ولې مجبوره شو؟ نو اوس والله علم دی چې دومره په خپل نشو اوښ کې نه په نشو هلکان دي ټولو. سنیچران خو که سم سړی خو سنیچرتوب نه کوي، خو یا به نشه کړي یا به آیس کلي یا به شراب څکلي، په خپل اوښ کې خو نه وي، په بېهوشۍ حالات کې او هغه خو به هر څه کوي. صحیح. دغې ته نه ګوري د خپل معمولي نشې لپاره د بل په کور باندې د اسمان تندر راوغورځوي، زخمي کړی یو داسې زخمي کړی چې دا زخم به ستا نه ورځي. ماشوم دی د 11 کلاس کې سبق ویلی. څو بچي دي؟ نور مې 5 بچي وو ټولو. دا کشر و، دا ټولو کې کشر و که نه؟ دا کشر خو ډېر زیات خوږه وي که نه؟ هغه خو خود نو باندې خو مونږ ځان شهید کړی و. زمونږ څه داسې نیستي نه مو ورکړې الحمدلله چې څه ضرورت و دله ما پوره کاوه، هر څه الله به پوره کاوه، وزې وسیله وم پلار یې. په خاندان باندې هغه اختر هغه تیارې په غم که نه؟ اختر نه چې ټول عمر یې را باندې په غم کو. اختر خو به چې اخترونه به پکې تېر شي، دا چېرته ځای له راځي. اوس هم درې نه راغلي او دوی ما ته ووایي د ده څه رشته هم شوې وه، واده هم څه تیارې روان وه؟ او واده مې د اختر نه بعد له اراده وه انشاءالله. بل د ده نه مشر راغلی مې نه و کړی، خو ما د ده له مې ښځه کړې وه. کوودې وله واده مې کو تر لور مې کړې وه. هسې کوټه تیاره وه؟ نه کوټه نه چې هر څه مې ولې ریډي کړي، کوټه ټول کار یې ریډي و. دا کمره مې له تیارولې ده شاته. دې کوټې ته ګورې نو هغه هم خو به دې چېرته هم پرې نه دي. نو د کوټې نه علاوه چې د دې قدمونو ته ګورم هم د هغه هم چېرته پرېږدي، ټول درد او غم دی. فکري مطلب هغوی ته چې مونږ ګورو اختر سپلې تیارې وي. ها سب جامې ان موږ نه یریږي. د جامو په ځای هم ورته کفن ور واچوي. بس دا کړي دي، نو موږ به صبر کوو. خو زه د دې خلکو نه ډېر خفه یم، زموږ کوم چې دا تاڼو والا دي په دې باندې ته خفه یم چې وروره دلته کار آیس خرڅېږي، آیس ګولۍ خرڅېږي، دوی مخنیوی نه کوي، پیسې ورکړي، بس خپل کار په وکړي. په کار دي چې دوی هغه هم ونیسي وروره دا خلک سم کړي، او که نه سم وایي نو موږ به خپل احتجاج بیا هم وکړو وروره چې مطلب دا ټول رشید ګړی زما ورونه عزیزان دي، که نن ما څه وشوه سبا د بل څه کېږي، نو مهرباني دې وکړی شي چې د دې مخنیوی وشي. او که ونه شي نو د قانون په لاس کې نه علمه خو خفګان دې شته؟ خفګان مې ډېر دی. صحیح.
زه د دې مشرانو نه به بیا خفه یم که کلک نه چا سره زما بدي وه نه مې څه دښمني وه او دغه شان دی نسی مې مړ شو ملا مې ماته ده صحیح موږ ټول دغه شان کور لړزانو قدرمنو داسې ده چې یو زلمي په مخ باندې اوښکې د برداشت نه وي خو لکه د ده تاسو کتلی شئ که نه در سړي په کور کې پلار وي نیکه وي هغه لږ نظر ته راولئ او بیا چې په دې عمر کې او په دې سترګو باندې کله اوښکې را روانې وي په دې عمر کې دا به څومره درد وي او په دې کې هم د په امسا باندې ولاړ دی او دی وایي چې که ماته انصاف میلاو نه شي نو زه به سړک ته راوځم او زه به احتجاج کوم او هغه هم بیا زما د واکدار نه د غم په دې موقع کې هم ګیله کوي ګیله من دی د ده ګیله په ځای باندې ده که د دغه خلکو مخنیوی شوی وی نو دا به نن به دا قیامت د ده په اوږو باندې نه وی چې کله دغه شانته کې آیس په پېښور کې خرڅېږي او زه دا خبره بیا هم کومه چې دا څه مومند یا باجوړ نه دی یا نورې هغه قبایلي علاقې نه دي چې هلته کې امن نشته مین پېښور دی او دلته کې ماشوم داسې هم نه دی چې ګنې چېرته کې د کوره بډبېرې ته تللی دی یا ورمړو ته تللی د خپل کوڅې کې په خپله دروازه کې په هغه باندې هغه نه موبایل اخیستلی کېږي د چر پچر خلک نه دی موږ خانداني خلک یې شکر دی بسې بار یې نه پرېږدو خو خامخا هلکان دې روژه کې بیا څه ستړه شوی د دوه تنه زموږ د دې صحیح دغه هم دی د کاله مخې ته ایشتلی دی او دا ده چې د خپل د کوڅې مخې ته کله یو ژوند یوه ځواني یو ګل محفوظه نه وي نو هغه په دې پېښور کې په بل ځای کې چېرته کې محفوظه شي یوه خبره به پکې دا وکړم چې دا سلسله ګورې په دې ځای باندې ولاړه نه ده او نه ختمه شوې ده که د دې روکتام ونه شو نو همدغه شانته کې به نن د رشید الله دې نه کړي د رشید ګړی خلکه به خپل بچي راوچتوي جنازې به اوچتوي او دا سلسله سم داسې به ټول پېښور کې خورم ده او لګیا ده دا به نوره هم خورېږي ګل ستاسو نوم دی ما خنواده نوم دی دا ماشوم ستا وراره و که نه وراره او زوم مې و. زوم دی مو صحیح ده څه به راته ویل غواړئ نو بس د پلار درجه وه ستا د هغه لپاره ظلم شوی دی راسره او ډېر زیاتی شوی دی لږ نه دی شوی نه څه په بازار نه په بل ځای د کور مخې ته ایشتلی دی موبایل یې چې اخیستی پیسې ورکړي موبایل یې ورکړی او بله زمونږ خواته دی کونج کې موږ سره چوکۍ ده دلته او ته په الله یقین وکړه چې دلته دومره څوک نه وي که نه ځان له دا یو کیس نه دی دلته په روزانه کېږي دا کیسونه نه په دغه سټاپ باندې چې ته پولیس والا ولاړ نه بل څوک نه بل څوک موږ چې چوکۍ ته لاړو نو دوه کسان په ټوله چوکۍ کې وو موږ ته ګیټ نه کولاولو هلکه ظالمانو تاسو خو ګیټ کولاو کوئ تاسو موږ خو څه دغه خو نه کوو چې موږ تاسو سره څه دغه کوو نو اخر دې حد ته موږ جوړ شو چې یاره موږ پاس ور واوړو بیا چې ورغلو نو دوه کسانو نو ظالمانو تاسو خو موږ ته ګیټ کولاو کوئ زموږ دا فریاد واورئ زموږ دا دغه واورئ نو وروره دلته شعر ناپرسان دی یو شي هم تپوس نشته دی هسې برای نام بس کو په ویډیوګانو یا په څه باندې راځي او دا حکومت دعوی کوي چې موږ دا کوو هغه کوو نور هېڅ هم نشته دی چې دوی عملي کار کولی که نه نو دا کیسونه به نه وي او نه به دا لانجې کونجې وي خو بس صرف دا د سوشل میډیا پورې او بس فیسبوک پورې چې یاره موږ دغسې وکړو موږ دغسې کوو نو وروره دغه کیسې میسې نشته دی ټول هسې ډب جب دی او موږ سره ظلم دی شوی دی را سره او موږ د حکومت نه دا دغه کوو د الله احکام نه دلته خو چې کوم دی وروره دا خو نه دي دا خو د بل په دغه باندې ناست دي خو خپله څوک نه چوکۍ کې نو زما به څه حفاظت وکړي په دوه کسه چوکۍ سنبالېږي چې دی کې نو وروره زموږ دغه اعلی مقامو ته سی سی پي او صاحب ته او دې نه بره کوم وزیر اعلی صاحب یې زموږ د دې قبایل دی د دې علاقې چې اوس دغه شوی دی وزیر اعلی شوی دی موږ ټولو ته دا درخواست دی چې وروره زموږ سره د انصاف وکړی شي او زموږ چې کوم ملزمان دي بس موږ نه خو کس ولاړ دی او موږ له دغه ګرفتار کړی شي او دوی له دې سزا ورکړی شي وروره موږ دغه حکومت ته دغه ده او به دغه هم دغه خپل خبرې دي او بل هم دا دغه ده چې وروره نن ما سره شو سبا بل سره کېږي په دې علاقه کې نه ناکه شته نه بل څه شته نه پولیس والا د شپې ولاړ یې دیره ده یو شی هم نه دلته بس دغه خپله وروره حکومت دی بس راشي ډز وواسي سړي نه بس پیسې هم د نه والي او زیده بس دا ماشوم خو تاسو سره سروزه کې هم تللی و که نه بالکل موږ سره روزه کې هم تللی و څه به یې راته ویې
چې ارمانونه څه خواهشات څه خبرې دا سره غب کولې. شپ لګو لګي وو خو ما سره وته خدمت امرا سره وکړل پیر پورز راج مون سار خو خوشاله خو خسته مو سره درې ورځې تیر کې خسکون کې او بس صرف حکومت نظر یو خاص کوم چې دلته چوک درګي د اختر شپې پوری پولیس دغه چې پېشمنی پوری دی ودرېږي دا ډیپټي ولګو غړي زموږ کې دا ګیله ده بس ډیپټیو کې ځای په ځای باندې دغه چې حالات خراب دي کنه. صحیح ټیک ته جی قدرمنو تاسو د دوی دغه ژړا فریاد دغه مطالبې واورېدلې د وخت د واکدار مخې ته مونږه د دې دغه فریاد کېښودلو باور لرو چې د وخت واکدار د خپلې کورسۍ استعمال وکړي او دغه شانته کې د دې چې کوم قاتلان دي د هغې ګرفتاري وشي او دلته کې په دې علاقه کې د امن فضا خوره کړلی شي. خوشحاله اوسئ. خادم غواړم.